بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 132 نمبر درس دی. د اسماء متمکن د اعراب او قسمونه شروع دي او فصل نمبر 15 دی. او د اسماء متمکن د اعراب په قسمونو کې مونږه شپږ قسمونه ویلي د اعراب او 14 نمبر او 14 نمبر د اسمونه چې دي د دې بنن اوم نمبر اعراب مونږ وایو. دا شپږ اسمونه دي، شپاړس قسمه اسمونه دي. دغه شپاړس قسمه اسمونو تقریبا 9 قسمه اعراب دي. اعراب 9 قسمونه دي. د اعراب 9 قسمونه دي او دغه اسمونو چې دي د هغه شپاړس قسمونه دي. نو په هغه کې نن د 14 نمبر او د 14 نمبر اعراب به موږ وایو. 14 نمبر د اسم مقصور تعریف. اول به اسم مقصور تعریف زکو بیا به اعراب وایو. اسم مقصور څه ته وایي؟ اسم مقصور هر هغه اسم ته وایي چې اخره کې الف وي، چې اخره کې الف وي او د الف نه پس حمزه نه وي، هغه اسم ته اسم مقصور وایي. ټیک شو؟ داسې اسم چې اخر کې الف وي او د الف نه پس حمزه نه وي، لکه عصا. نو دی عصا ته وګوره په دې کې اخره کې الف دی، نو یا به الف وي یا به یا وي. ګوره یا ما قبل کړه زبر، لکه موسی، عیسی، یحیی، دغه شانتې حبله، ټیک شوه، عظمه، حبله، عظمه. داسې اسم چې اخره کې یا او دا کړه زبر وي، ټیک شوه، دا یا وي او یا دا الف وي، دې ته الف مقصور وي. موسی، عیسی، یحیی، حبله، عظمه، کبرى، صغرى، دغه ته الف مقصور وي. نو د دې الف مقصوره د دې اعراب به څنګه وي؟ د دې اعراب به څنګه وي؟ نو ګوره جی د اسم مقصور اعراب، د اسم مقصور اعراب په حالت رفعی کې ضمه تقدیری سره به وي. تقدیری څه ته وایي؟ چې یاره دا خو ضمه به پې نه وي، ضمه به نه وي، خو تقدیری وایي چې مونږ به فرض کړی وي، مونږ به فرض کوو، مونږ به ګڼو داسې چې یاره دا په حالت رفعی کې دی خو دا تقدیری دی، ښکاري مونږ ته نه. او مکه یو شکل کې به وي، کم حالت کې چې په حالت رفع کې وي هغه به حالت نصب کې وي، هغه به حالت جر کې وي، خو مونږ به تقدیری ضمه، تقدیری فتحه، تقدیری کسره ګڼو. نو اسم مقصور اعراب په حالت رفعی کې ضمه تقدیری سره وي، حالت نسبی کې فتحه تقدیری او حالت جری کې کسره تقدیری سره وي. لکه ګورئ جاء موسی، حالت رفعی کې ګورئ دا موسی نه دی، دا حالت رفعی کې موسی دی، حالت نسبی کې موسی دی، حالت جری کې موسی دی. نو مونږ وایو جاء موسی، دا موسی باندې دا اعراب تقدیری دی، دا حالت رفعی کې دی، فاعل دی. مونږ وایو موسی راغی، موسی راغی، موسی فاعل دی، نو دا حالت رفعی کې دی او د دې دا اعراب تقدیری دی. حالت رفعی کې ضمه تقدیری دی، دې ته مونږ وایو د موسی دلته ضمه تقدیری ده. رأیتو فعل فاعل دی، موسی دا مفعول دی، مفعول منصوب وي، نو دې ته مونږ وایو فتحه تقدیری. مررت بموسی، د با جاره د وجې دا موسی اومقه یو حالت کې دی، نو دې ته مونږ وایو کسره تقدیری. ٹھیک شو؟ تقدیری کسره سره دی، کسره تقدیری سره. نو جاء موسی، رأیت موسی، مررت بموسی. دغه شانتې ګورئ هذا عصا، دا کونټۍ ده، عصا ته وګورئ دا عصا دا په حالت رفعی کې دی، نو د دې دا ضمه تقدیری ده، حالت رفعی کې ضمه تقدیری ده. رأیت ما ولید، رأیت فعل فاعل دی، عصا دا بیا مفعول به دی، ما کونټۍ ولیده، ما عصا ولیده، نو دا عصا دا فتحه تقدیری ده دلته. مررت بعصا، زه کونټۍ تیر شومه، نو ګورئ دا عصا باندې تیر شومه، نو دا عصا د با جاره د وجې اومقه عصا، نو د دې ته مونږ وایو کسره تقدیری. ټیک شوه؟ نو ګورئ د الف مقصوره حالت رفعی با ضمه تقدیری سره وي، حالت نسبی با فتحه تقدیری سره وي، حالت جری با کسره تقدیری سره وي. الف مقصوره حالت رفعی کې با ضمه تقدیری سره، حالت نسبی کې با فتحه تقدیری سره، حالت جری کې با کسره تقدیری سره وي. ټیک شو؟ بل ګوره جی د جمع مذکر سالم نه علاوه، جمع مذکر سالم به پکې نه اخلي، د جمع مذکر سالم نه علاوه چې هر یو اسم یا متکلم یا ضمیر متکلم طرف ته چې د یا ضمیر متکلم د پاره چې مضاف کې کنه،
نو هغه اسم به د جمع مذکر نه علاوه هر یو اسم به هغه اسم به حالت رفعی کې به ضمه تقدیری وي، حالت نسبی کې به فتحه تقدیری وي، حالت جری کې به کسره تقدیری وي. لکه زه اوس بیا دلته مثالونه در کوم. نو دلته وایي د جمع مذکر نه بغیر، دا جمع مذکر سالم تی لرې کا، د جمع مذکر سالم نه بغیر. جمع مذکر سالم دا دی، ګورئ ورته مسلمونه، مسلمونه، دا مسلمونه ته دې ته جمع مذکر سالم وایي. د دې نه بغیر دا تی لرې کا، دا به پکې نه اخلي، دا به پکې دا به یا ضمیر متکلم سره نه ملاوي، دا به ورله نه مضاف کې. نور چې هر یو اسم ورله مضاف کې، چې هر یو اسم یای متکلم طرف ته مضاف شي، نو د داسې اسم اعراب به هم د اسم مقصور په شان وي. چې څنګه اعراب د اسم مقصور دی، ضمه تقدیری، فتحه تقدیری، کسره تقدیری، نو د دغه اسم د هر یو اسم چې هغه یا ضمیر متکلم طرف ته مضاف شي، نو د هغه به ضمه تقدیری، فتحه تقدیری، کسره تقدیری به یو شانتې به وي. لکه یعنی په حالت رفعی کې به ضمه تقدیری سره، حالت نسبی کې فتحه تقدیری سره، او حالت جری کې کسره تقدیری سره. لکه ګورئ جاء فعل دی، غلام مضاف دی، دا یا ضمیر مضاف الیه دی. نو دا یا ضمیر متکلم چې دی که نه، نو دا ځان نه مخکې زیر غواړي. نو حالت رفعی کې به هم غلامی وي، حالت جری کې به هم، حالت نسبی کې به هم غلامی وي، او حالت جری کې به هم غلامی وي. ټیک شوه؟ ځکه دا یا ضمیر ځان نه مخکې زیر غواړي، کسره غواړي، دا فتحه او ضمه مخکې ځان نه مري. نو دا به موږ وایو جاء غلامی، زما غلام راغی، رأیت غلامی، ما خپل غلام ولیدو، مررت بغلامی، زه په خپل غلام تیر شوم. یا ګورئ هذا کتابی، په حالت رفعی کې به هم کتابی وي، حالت نسبی کې به هم کتابی وي، حالت جری کې به هم کتابی وي. هذا قلمی، هذا قلمی، رأیت قلمی، مررت بقلمی. ٹھیک شو؟ دغه شانته چې هر یو اسم یا ضمیر متکلم طرف ته مضاف کی، نو هغه به حالت رفعی کې به ضمه تقدیری وي، حالت نسبی کې به فتحه تقدیری وي، او حالت جری کې به کسره تقدیری وي. نو جاء فعل دی، غلام مضاف دی، دا یا ضمیر مضاف الیه، مضاف الیه دی، جاء فعل د پر فاعل شو. ٹھیک شو؟ رأیت فعل فاعل دی، غلامی کې دا غلام مضاف دی، دا یا ضمیر مضاف الیه دی. خو دا یا ضمیر چې دی کنه، نو په حالت رفعی کې به هم دا ځان نه مخکې زیر غواړي، په حالت نسبی کې به هم دا یا ضمیر ځان نه مخکې زیر غواړي، او حالت جری کې به هم دا یا ضمیر ځان نه مخکې زیر غواړي. دا ځان نه مخکې زبر او پیش نه مني. نو حالت رفعی کې چې کوم غلامو کنه، غلامو، نو هغه غلامی کو، او حالت نسبی کې چې غلامه او غلامه ما، هغه غلامی کو، او حالت جری کې چې غلامی دی هغه غلامی وساتلو. ٹھیک شو؟ نو دې ته وایي رفع، یعنی حالت رفعی کی ضمه تقدیری، حالت نسبی کی فتحه تقدیری، حالت جری کی کسره تقدیری. تقدیری معنی چې فرض کړی شوی دی، مونږ منلی دی، مونږ دا ګڼلی دی، یعنی غلامی مونږ دا تقدیری ګڼلی دی. نو ګوره دا مبني نه دی، مبني خو حالت رفعی هغه خو اسم متمکن وي، دا اسم غیر متمکن وي، هغه اته قسمونه دي، یا مبنی الاصل وي. دا غلام نه په مبنی الاصل کې دی، او نه د اسم غیر متمکن په اتو قسمونو کې دی. نو دا د یا ضمیر طرف ته مضاف شوی دی، نو د یا ضمیر د وجې نه په ده باندې دا کسره راغلی. نو حالت رفعی کې هم غلامی وي، حالت نسبی کې هم غلامی وي، حالت جری کې هم غلامی وي. دغه شان هذا مبتدا دی، کتابی، کتاب مضاف، دا یا ضمیر مضاف الیه، مضاف الیه دا د هذا دپاره خبر شو. قرأت فعل فاعل دی، کتابی یعنی ما خپل کتاب اولسته، ما خپل کتاب پڑھاو کو، ما خپل کتاب اویلو. قرأت من کتابی، ما د خپل کتاب نه څه اولسته، ما د خپل کتاب نه اولسته، ما خپل کتاب اولسته. ٹھیک شو؟ د خپل کتاب نه مې څه نه څه اولسته. نو دا قرأت فعل فاعل دی، من حرف جر دی، کتاب مضاف دی، او دا یا ضمیر مضاف الیه دی. نو دا مضاف و مضاف الیه دا د حرف جر د پاره مجرور شو، دا جار مجرور دا د قرأت فعل فاعل متعلق شو. ٹھیک شو جی؟ نو دا د اسم مقصور او د جمع مذکر سالم نه بغیر د هر یو اسم طرف ته چې یا متکلم طرف د پاره چې مضاف شي. اوس تمرین او ترکیب کو.
تمرین دا مشق ته دا لګون تک کو نو حالت رفعی کی بسنګي حالت نسبی بیا لیکل دا حالت رفعی می اغسته دا حالت نسبی اغسته دا ختم حالت جری اغسته نو ګوره اذ قال دا قال فعل له دا موسی ور فاعل له دا موسی دا حالت رفعی کی ده فاعل حالت رفعی کی وی نو ضمه تقدیری سره ده نو موسی علیه السلام وی ٹھیک شو قال معنا ده وی او موسی علیہ السلام دا موسی دلته کې فاعل ده او ضمه تقدیری سره ده سألك عبادي زما بندگان ستانه تپوس کوي نو دا سأل فعل ده دا کاف مفعول ده او دا عباد مضاف ده او دا یا ضمیر مضاف الیه ده نو دا مضاف الیه چې دی دا ګوره عبادي دا عباد چې دی دا د یا ضمیر طرف د پاره مضاف شوی دی نو دا یا ضمیر ځان نه دا عبادو اصل کې عبادو خو د یا ضمیر د وجې نه عبادي شو زما بندگان نو دا یا ضمیر ځان نه مخکې زیر پیش او زبر نه مني دا به چې پیش او زبر یي هغه به هم زیر کوي نو حالت رفعي کې به هم پیش زیر کوي حالت نسبی کې به زبر زیر کوي او حالت جری کې خاص زیر وي نو هغه هم دا زیر کوي ٹھیک شو نو عبادي دا مضاف الیه دا د سأل فعل لپاره فاعل شو نو دا فعل فاعل او مفعول دا جمله فعلیه خبریه شو یطمئن فعل ده دا قلب مضاف ده او دغه چې دی دا یا متکلم دا مضاف الیه ده نو دا مضاف الیه د فعل لپاره فاعل شو ٹھیک شو یطمئن قلبی نو دا قلبی دا د جمع مذکر سالم نه بغیر چې هر یو اسم یا متکلم د پاره مضاف شي کنه نو هغه به حالت رفعی کې قلبی وي حالت نسبی کې هم قلبی وي حالت جری کې هم قلبی وي نو هغه ته موږ وایو د دې رفع تقدیری سره ده دته رفع تقدیری ده اشرح فعل فاعل ده انت ضمیر پدې کې فاعل ده او دا لی دا لام او یا دا مفعول به ده صدر دا صدره ده اصل کې دا صدره ده خو یا ضمیر متکلم طرف ته مضاف شو د دې لپاره دا مضاف شو دا یا ضمیر مضاف الیه ده او دا صدر ورله مضاف شو نو دا مضاف او مضاف الیه چې دی کنه د دې مضاف الیه د وجه دا مضاف چې دا کسره شو ځکه یا ضمیر متکلم ځان نمخ کې زیر غواړي زبر او پیش نه مني نو دا اصل کې صدره ده خو د یا ضمیر د وجه صدره ده ټیک شو جی صدره شو نو ګوره اشرح لی تز زما سینه کولاو کا ته زما سینه زما لپاره کولاو کی ٹھیک شو نو صدری زما سینه نو دلته کې ګوره دا صدری دا صدر مضاف ته دا یا ضمیر مضاف الیه مضاف الیه دا مفعول شو مفعول حالت نسبی کی وی نو دلته دا صدری دا حالت نسبی کی دی نو مونږ وایو د دې فتحه تقدیری سره دا صدری فتحه تقدیری سره یفقهو دا فعل فاعل دی دیکھیں دا واو ضمیر فاعل دے او قول دا مضاف تے او دا یا ضمیر مضاف الیه دے دا اصل کې قوله دے قوله خدا یا ضمیر ځان نمخ کې زیر غواړي ځکه دا مخ کې ځان نه زبر او پیش نه مني نو هغه زبر زیر کړی دی ځکه دا مفعول به دی یفقهو دا فعل فاعل دی دا قوله پکې مفعول به دی خو د یا ضمیر طرف ته مضاف شوی ځکه قولی شو نو دا به دې ته موږ وایو فتحه تقدیری سره ده دلته د دې مفعول دا حالت نسبی کې دی او فتحه تقدیری سره ده ٹھیک شو جی دلته اوس ګورئ هل اتاک حدیث موسی هل اتاک حدیث نو ګورئ دا اتا حدیث دا مضاف ته او دا یا دا موسی نه موسی دا اسم مقصور دی اسم مقصور حالت رفعی کی ضمه تقدیری وی حالت نسبی کی فتحه تقدیری وی حالت جری کی کسرت تقدیری وی نو دلته کی حدیث مضاف ته نو دا موسی ورله مضاف الیه او مضاف الیه همیشه مجرور وی نو دلته د کسرت تقدیری سره دا مضاف الیه د موسی کسرت تقدیری سره دا مضاف او مضاف الیه دا د عطا د پر دغه شو فاعل شو وزیرا من اهلی من ده من حرف جر ده ٹھیک شو اهل مضاف ته او دا یا ضمیر مضاف الیه ده نو دا مضاف او مضاف الیه ده حرف جر د پاره مجرور شو نو دا اهلی چې ده کنه اهلی
نو ګوره دا اهل دا مضاف ته دی یا ضمیر د پاره مضاف الیه شو ٹھیک شو دا یا ضمیر مضاف الیه دا اهل ولا مضاف شو نو دی یا ضمیر دی اهل له دا زیر ور کړی دی ٹھیک شو نو بیا دا اهلی مضاف مضاف الیه چې دا بیا مجرور دی د من حرف جر د پاره نو دلته مونږ وایو دلته کسره تقدیری ده کسره تقدیری ده سلام علی موسی و هارون علی حرف جر دی او دا موسی دا ورله که دا اوس معطوف علیه ووایو نو دغه ویلی نه دی دا مخکې را روان دی نو زه به دلته کې صرف دا موسی تې واخلم نو دا موسی ورله اسم مقصور دا مجرور شو نو ته به وایې چې دا خو موسی دی د باندې نو زه درته وایم چې یاره د اسم مقصور حالت رفعي کې موسی وي حالت نصبي کې موسی وي حالت جري کې موسی وي د دې مونږ وایو یاره د دې د اعراب تقدیري دي نو دلته د دې د موسی نه مخکې حرف جر دی د حرف جر نه پس چې کوم اسم وي هغه مجرور وي نو دلته کې د موسی کسره تقدیري سره ده صحفي ابراهیم و موسی دا صحفي مضاف دی ابراهیم ورله مضاف الیه دی او مضاف الیه چې هغه حالت جری کې وي ٹھیک شو او دا ابراهیم چې دی دا ورله دا دغه شو معطوف شو او دا واو حرف عطف ته موسی بیا معطوف علیه دی او معطوف علیه دواړو یو شان اعراب وي نو دلته کې دا موسی چې دی کنه دته مونږ وایو د کسره تقدیری سره ده دا دواړه چې دی دا ورله مضاف الیه شو د صحفي لپاره مضاف الیه شو دا مضاف الیه بیا ترکیب کې جوړیږي نو دا د اسم مقصور او د جمع مذکر سالم نه بغیر د هر یو اسم چې یای متکلم طرف ته مضاف شي د هغې اعراب دی چې حالت رفعي کې به ضمه تقدیري حالت نصبي کې به فتحه تقدیري او حالت جري کې کسره تقدیري سره به وي راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام